په دې وکړه یو میاشت چې تېره شوه د شپې په 12 بجې چغې شوې چې وادي رامنډه کا وادي رامنډه کا امور رامنډه کړ چې بچیا میله مې تېره شوه څه چل وشو وی چې دا ښځه مې اور خاړولو له مې نه پرېږدي وروسته نه مې تخنوي ووایئ په ایمان چې دا ستاسو څومره ښځې دي داسې یې که نه د کوم ملک چې داسې شرمېدلي خلک ای سره به څه چل دا حسن د دې بیا د ډلې به څه مخې رحمان بابا وایي چې په مخې د هر چا لاړې پرتې وي که خاپیری د چین ماچین شي مه یې وینه درې نه را روان وم نو زه لارۍ کې مخکې سیټ کې ناست نو د متنو سره لارۍ ودرېده وی چې یو ملک زوی ورته آواز وکړو چې کلندره مخکې سیټ اوزګار کا دمه یې در شپې راوستې وه نو هغه یې کېنوله پکې نو کلندر اوس ما ته هم ګوري او هغه ملک زوی ته هم ګوري ویل مخکې سیټ نه دی اوزګار ویل کوس کته دا څوک دی زه اوس غلی ما ډرایور ما ته ګوري چې د ملک زوی که خدای پاک یو ملک پاتې نه کړي مال ورته چې دی خوا راشه چې ملک زوی داسې لارۍ طرف ته راغی ما ته یې داسې وکتل وی چې دا زنانه ده مخکې سیټ ما دا خو زنانه نه ده دا خو شاملات ده دا زنانه ده که ستا موري ستا خوري ستا ښځی خو زه به ورته سیټ پرېږدم راځه پې کښېنوه او که دا 15 لکه خلکو بېګام کتلي نو راوله په دا منځ کې د سړو کښېنوه چې دا هم خوشحاله شي او دا سړي هم خوشحاله شي خیر وروسته چې کښېنوله نو ده ورپسې خړ خړ کته نو ما لارۍ والا تل ما ودراوه چې ویې درولم ما هلکه خبره واوره هغه رامنډه که چې ګینې سیټ ورته پرېږدي مالته خو یې ککړه کونه پرېښوې خوار شي دا درنه روانه شو نه یې شرمېدلو بې غیرته د ذلیل بچو کمسل و کمینه و داسې خپلې ښځې هم چېرته ډولۍ شي هغه ښځې درته سپی ښکاري چې کومې په کورونو کې ناستې دي او ستاسو حیا او عزت ساتي د دې قوم مزاج دا دی لکه یو سړی و پخوا به دا اینده وې په دې بازار کې داسې ګرځېدی لکه اوس دا مسلمانانې چې ګرځي داسې به پخوا اینده وې ګرځېدی نو یو سړي په هغه اینده وې داسې په دې ځای چونډه یې ولګوله او منډې کړې جومات کې په مانځه ودرېده نو آئنده ولاړه یو سپی ته یې وویل چې او سامنے جڑا آدمی کھلوتا ہے اس نے منی چونڈی پری ہے نو سپی ورته وی هغه آئنده وی ته چې او ته نماز پڑھ رہے وی چې بڑا بڑا جوانا مر گئے ایک کام بھی کر دیتے وہ بھی کر دیتے رنانو چونڈیاں بھی مار دے تے نمازاں بھی پڑھ نو خپه نشئ تاسو دواړې غاړې وهئ هسې دا دې پورې درته یم د په شکال چې د خانو ټغېږئ ما چې دا نیچي ولې نه نیچي خو مې دې نیسي که زه چې جیل ته لاړ شم قسم په خدای دی چې ما مزې وي د جیل خلک الواګانې پخې وروړي دا دغه نه دي دا قیدیان نه نه قیدیان ای په پاری پور کې الواګانې په خولې ماله به راوړي او په کوواټ کې به هغې الواګانې په خولې مال زه خو جیل زه چې چرته یم په مزه کې به که دوزخ ته یم هم تاسو د خدای را سره کي په مزه کې به دېخوا وګورئ جیل تل کې مې تقریر وکړو او دا مې وویل چې واورئ د پاکستان حکمران طبقه د جشن پاکستان په شپه باندې د صدر په کلب کې بربند کړي او داسې ګډېږي چې د ښځو پرتوګونه یو بل سره بدل شي د صدر کلب مې ویلی و دې غیبي ملایکو ولیکل چې صدر کلب نه صدر هاوس جوړ
چې صدر هاوس یې جوړ کړو نو توهین صدر شو نو دفعه 16 ماشاءالله کې زه ونیوم دا د یحیی خان په وخت چې ونیوم کوهاټ جیل کې وم چې بیا ماشاءالله عدالت ته پیش کړم وې ساده سے چل کړې معلومه خدا نه دی صدر هاوس معنا د صدر کور کې پاگل او بربند ډانس کیږي ما دا نه دی ویلي ما کلب یاد کړی وی چې دا د بزرګانو لیکلي دا څلور واړه بزرګان را سره پیش او یو را سره مجسټریټ هم پیش ما ته وګورئ ما ته ما بچیا تاسو په چا اورېدلي دي ماشاءالله عدالت ته ما وویل چې دا څلور واړه دروغ وایي وی کلمه یې تېره کړه مال د دوی پښتنو مزاج دی کلمې په دروغه تېرو د دوی عادت وی چې پھر کیا کرو مال بار نه درې کاڼي راوغواړه په درې کاڼي دوی له طلاق ور واچوه چې دا لفظ څه ویلی دی چې کاڼي بار نه راوغوښته سی ډي والا وایي چې مولانا صاحب لږ زما پانسی کولو لږ خبره جوړه کړې چې تاسو نه طلاقیان خو جوړ کړم میجر ورته وایي چې یہ مولانا صاحب جو کہتے ہیں تم ویسے کرو بس درې کاڼي مې واچول په څلورو واړو مجسټریټ نمبر راغی ما ته ما خو نوی واده کړی دی ما چې نوی طلاقي شي داغه مې ور واچول ما ته ماشاءالله عدالت ہوئی کہ ابھی ملب جو کہ چاہو کرو تمہارا ہوں جا کے چاہو قید ہو یا جرمانہ ہو جرم آپ کی جی میں آئے 4,000 روپے جرم کم او په میزبان دې 4,000 روپے واغسته او بیا رانات کړی وېسته په دې خبره پوهېږئ چاته ویلی شي په دې منبر درته هر څه ویلی شم که دې لارې ته شم بیا درته ترخه خبره هم نه شم کولی چاته به څه که څوک په کور کې ګډېږي وایي بس تا څه کار دی مونږ سره یې اوسېږي خړا لعین هغې ته وایي خړا لعین نو هغه چې ښځه بوډۍ ده په ډنډګي نه شي 55 کاله کې یوه فیصله ستا په ملک کې د الله په قانونو نه شوه تاسو ووایئ چې د الله قانون موجود دی الله لوی دی که لاډ نیکاله لوی نه لاډ نیکاله زمونږ د مور بیړو کا د لاډ نیکاله جوړ کړی قانون نن ستا په ملک کې پې فیصلې کیږي او په 23 کاله کې محمد رسول الله جوړ کړی قانون د خاورو لاندې پروت دی دا ذلیل قوم چې مردار شي ناول دا د ښار خلک ملا یو څلور ملوانې مونږ کور کې راغلی دي دا ښاریان وایي بجګر ملا ساړه پیچھے چیس کے مار چیس کے نہیں مارنا توڑے نن زمونږ د پښتنو خانان چې دي خانان نه ده خر زامن خان خو به هغې ته وی پخوا چې لس کسه به په درستخان کېناسته او لس به پاڅېده نن خان په بازار ته راوځي د پردي دوکان قهوه چې راغوښتي دل هم یو پیاله یې ورکړي داسې به ګوري او چې په لاره روان یي که نه داسې به تراجمې مونځ بند کړي خلک ډېر راځي جګړه شوه ما ته دا تاسو غوندې خلک وایي چې مونږ در سره یو بلکل لکه اوس تاسو ته هلکه تاسو چا سره یې ټول دا جومات کې چې ناست نه تاسو ټول وایي تاسو لاس اوچت کړئ چې ما سره څوک څه وایي نعره تکبیر او وګورئ ما سره نه یو زه جیل ته لاړم بیا به څه چل ما ته پته زه څو ځل جیل ته تلم یو راپسې نه ما ته
یو ملنګ یو کور ته ودرېد، خیر وایي خدای مو بخښه. ویل یې نه ده پاتې، ویل دا کور ما ته وړاندې معلوم ده. ما چرې په پردي ایمان توره نه ده کړې، خپل ایمان دې راکړې خدای پیدا کړي. اوس هغه رویت هلال والا ګوره میاشت هله ګوري چې دوی ته په دې سپېږمو کې ورننوځي. ځکه چې د کراچۍ په پلازې کې خو میاشت دننه نه دي، او دې خوا وګورئ میاشت ګوري څوک، میاشت ګوري څوک، اوږي تږي نهر بربنډ. معززین میاشت نه ګوري، بنګلو والا میاشت نه ګوري، بنگلې د وی سی آر ډیپوی هغه میاشت نه ګوري، د وی سی آر ډرامو کتو والا میاشت نه ګوري. میاشت دا تاسو مونږ غوندې خوار سپېره اوږي او تږي نهاري ګوري. ټیک شو؟ بیا خوار چې میاشت وګوري د هغه بیا رسایي کېږي پلازې کراچۍ ته، د هغه شهادت څوک اوري؟ ته خو نوتیا کې دغې څوکۍ ته ورشه، تاڼېدار ته وایي چې جي ما میاشت کتلې ده، دا دلته چې ناست دي جي ما میاشت کتل. شیخ غریب یریږي چې جوړ څه دې کتلې داسې ده که نه ده؟ شیخ غریب منډه کړي چې اوس مې الټا ونه نیسي. بیا کوم چې د دوی تالي سټ دي، د دوی تالي سټ نو هغه بیا وایي چې مونږ ہر حال میں حق بات کہیں گے، ممبر نہ صحیح برسردار کہیں گے. ہر حال میں حق بات کہیں گے، ممبر نہ صحیح برسردار کہیں گے. مونږ هغه شهادت ہے کلمو کې ورته چاړه ومنډم او ګراز والا ورکم چې سبا روژه ده، سبا اختر دی. الحمدلله څومره زمونږ د صوبه سرحد دنیا چې ده 80% 90% مونږ سره اختر هم کوي او روژه هم. ټیک شو؟ ګراز ورکم دوی څه وایي دا یو څو شرپسند دي، دا یو څو شرپسند ملیان دي، حکومت له مشکلات پیدا کوي. یو څو شرپسند دي هغو ته مې چې یو ستن وواله سمېږي نه سمېږي نه چې ټول رازونه دې کولاو کړم نه سمېږي. ویل توبه عزیزانو تاسو پولیس نه شکایت مه کوئ، ځان ته وګورئ د خپل ګریوان کې دا تاسو سال جوړ کړی دی. 24 घंटे غل په سر تپئ که نه تپئ، 24 घंटे په واده کې وګوره تاسو سال جوړ کړی. هغه ډزې دا کلاشنکوپونه نن چې حکومت مهرباني کړې ده هر د شاخه تاخه زوی له کلاشنکوپ ورکړی نو واده کې به رامې ده د بالا مړی به چا به دا شلخی تماچکوړی پیدا کړي تاسو سال جوړ کړی. په مړي کې جواري څوک کوي هلته جنازه پرته یو دلته جواري کېږي. ویې ښیم درته د خپل ګریوان کې وګورئ عذاب څه غونډس کې نه دی چې د پاس نه راورېږي، غونډس کې نه دي څه چې در سره کېږي په تا کې په خپل ځان خو شریعت راوله، په خپل کور خو شریعت راوله، په خپله ښځه او لور خو شریعت راوله. دا خو وکړه. اوس دا خبرې چې زه کوم دې قوم زه معاف نه کړم، دې قوم زه معاف نه کړم. دا قوم قرآن خوري چې د بجلیګر ملا په کور کې وي سی آر دی قرآن وایي دغه قرآن دی اور میګ مات کا خدای دې تباه ما خو د وي سی آر تر اوسه پورې شکل هم نه دی لیدلی چې دا څه بلا ده شکل قرآن خوري چې د بجلیګر ملا کور کې ټلویزیون دی که زما کور کې ټي وي یا وي سی آر راننوتو نو بیا دې زما په اومه پیړۍ لعنتي چې زه به دې قوم ته بیا تقریرونه کوم.
تاسو خیال راکړئ. بیا دې قوم زه معاف نه کړم. قرآنونه یې وخوړه په دفترو کې چې مولانا صاحب لور کالج کې سبق وایي. زما لونه دا بالا مړی خلکو ته پته ده دې کوڅه کې پیدا شوي دي او دلته لوی شوي دي. الحمدلله کالج خو څه کوي چې پیل او دویم جومات هم رانه په سکول کې نه دی ویلی. دا ستاسو چیلی چې ځي او راځي که نه کله دا چل کې کله دا چل کې کله دا به زه پرېږدم نه پرېږدم بم نه چې زما دا ژبه په دې خوله کې ګرځي او ما تاسو پرېښوئ نو زه به هم د سړي زوی نه یم. دا ما ته چې څومره ناست دي په ایمان که په دې پوهېږئ په دې اړه پوهېږئ نه چې دا بیت المقدس څه ته وایي او قبله اول څه ته وایي او خدای خبر پته نه لګي چېرته جومات به وي نو دا هغه یو دا خدای کمقلونه وایي دا هلکه ته نیت چې په مونځ کې تړې مخ کم خوا کې وایي امام ستا نیت چا پسې وایي امام پسې وایي د امام نیت چا پسې وایي محراب پسې وایي د محراب نیت چا پسې وایي مکې مدینې پسې د مکې مدینې نیت چا پسې خدای پسې دا کمقل. تاسو وایي په ایمان چې دا څومره دی جلسه کې ناست دي خفه کېږئ مه که خفه شئ داسې خفه شئ لکه زما پلار چې خفه تلی دی قبر ته خو بس برافات ته حلوا ده او کیر دی او شربت دی اخرا وسټه او لاس اوچت کو د ښځو کار دی ویله په بدیره باندې ارواګانې ناستې دي لاس اوچت کوي چې دا والي او یوي په بنیره له الواګانې الوا ده که ارواګانې کوم ځای کښېني خدای هم سټاو بس روح خو دوه ځایه دي یا علیین دی یا سجین دی لاړو بیا بنیرو ته نه راځي دا هغه قمقل دي لکه ما ته یو ورځې د شب قدر شپه وه خلک خیراتونه کوي یو راغی ما ته وایي چې یاره اچکے پکانا بکا رہے مولوی صاحب صدر کے زه بجلیگر کے امام مال سارے میتا پیچھے حلوے آیا حسن تے انہوں نے منہ پھکے حسن نا تو انج کر کے ایک سیر گوشت لے کے تے انہوں خوب ٹماٹر تے سبز مرچیں باغ دے بھن کے تے لے آ کہ تیرے مردیاں دے منہ جڑے سلوٹ ہو اگر اشتیا بیگالا ڈونگا ڈا کراؤنا سار مانا تپوس کے چھ مولی صاحب راتی ہو گوشت کچھ اچھا ہے مال گوشت نو تا چھوڑ پیو تیرے نو میں نے خوابی دیکھا بڑا خوش ہے کہہ رہا کتنے دنے سے میں حلوے کھانا منہ بڑا پھکا ہے آج تنے بڑی مہربانی دا قوم ترسو پوری دام نہ دیر پوئی نہ خزی پوئی دی اور نہ سڑی پوئی یو پادری سوالو کو یو مولا زتا سرلان دی او خپې پاس ځوړندوم او درته وایم چې خدای شته که نشته ته وګوره چې ته وایې چې شته که نشته یو ترک سره زه تا نه ټوله نشه وباسم که نه دا په دې بازارونو کې دا کوم داسې داسې ګرځي که نه دا د یو ترک دی خو چې ترک شي په دې وګت څو شوی نو دی سمزا کمکل بچیا کوک کوک ولی زی تاله د سړیتوب چل نه درځي ما ستاسو ایمان لیدلی نه دی د سن 65 په بمبارۍ کې تو کدھر گیا ہے جی میں سواد گیا ہے کیوں چاٹیاں وستیاں بیڑا تباہ ہوئے جو غرم بوندے تو ساری دنیا نو تباہ کرے میں تاسو پی جنم نا خودے خبرہ پوئی گئی دوی سرے سٹیمپ دے قابل اعتراض تقریر کرنے سے کیس درج کر کے تفتیش شروع ہو گئی کس چیز کی تفتیش دیگر ملا قابل اعتراض کر میں نے کری قابل اعتراض تقریر مقصد نہیں دی وہ قابل اعتراض خبرہ کوم نا لو ڈاکٹر ہے ما سره ګوړه او چینی نشته کونه نو ستنده هر څوک چې راځي وهم به هم ورته په کوناټي کې لاس کې درد کوي قابل اعتراض خو زه یم نه زه ډاکټر یم په ما که څوک اعتراض وکړي چې ستندې ولې دې سړي ته وواله دا به بېوقوف وي ای به که نه وي وایي په ډاکټر څنګه اعتراض کوي بیړه دې هر کچه بې ستنې نه جوړېږي نه زمونږ د ښځې کیسه چې درته وکړه ایرلې چې بیرلې چې والا یو ورځې ښار ته راتله مونږ کور ته د په سپینه تاڼه باندې د کسټم والاو چیکینګ و که د خیال کړئ په دې روډونو باندې دا پولیس هم ولاړ او کسټم والا هم ولاړ او
اوس سله ولاړي تاسو ته پته ده ایرلې چې ډېرلې چله ولاړي چې څوک پیځي هغې ته داسې کوي ما او تا غوندې چې پې ورشي قانون دې لاس کې وه نو هغې ښځې ځان سره کسټمڼې برتي کړي وي ښځې اوس خو مبارک هم شه د ښځو پولس هم جوړېږي د ښځو پولس ما وی چې که تاسو چېرته زړې مړې وي که نه نو میرزاګڼې برتي کوي پوه شوې ځکه میرزاګڼه ښځه زړه په کار ده هلکه تجربه کاری او ځوانې به په سپایتوب کې برتي کوي د ښځو پولس جوړي نو د کسټم کې ښځې وي لاړی ته راوختې نو په خلکو یې داسې لاسونه وال چې څه خو ورسره شته نه نو دا زمونږ دا خپله بوډۍ چې ده نو دې ورته چې بچې دا نور چې دام کې لږ په مام یو چوف وکړه هغې ورته چې دا جوړ میاګړه ده دم اچوي چې دا نور چې دم کې نو په مام یو چوف وکړه کسټمر هم په خندا شوی ده لاړی نه یې منډه کړې ده چې دا څه قمقله پکې ناسته دا ستا ملک دی دا ستا وطن دا د کوچیانو کار دی یو کوچی بل کوچي ته وایي چې فتحخانه وروره هغه وایي چې چې کعبه دې خدای بخلی وي نو اوس به اور ته ناست وي جمع یو سخته یخني وه سخته یخني وه نو دوی اور ته ګرمېده چې اور ته ګرمېده نو دوی دا خیال کړی چې جوړ دا د مرګ نه وروسته به په قبر کې اور خو وي نو ځکه چې یخني ده ډېره چې فتحخانه وروره دی چې وایي کعبه دې خدای بخلی وي نو اوس به اور ته ناست وي ګرمېږي به دا اور به هلته وي خو دا هغه بېوقوف قوم دی بدبخت کمبخت چې دوی دا زیارت ډالۍ څه مطلب دی د زیارت عرس څه مطلب دی دلته دا زمونږ یو زیارت دی دغه کال کې چې عرس کېږي دا زمونږ د بالا ماڼۍ دا لفنګانې کوي نو یو شپه یې د نکریزو وي او ښځې راشي صاحبه شمې ممې په دغه کې لګولي او ورشي بابا ته وروسته په قبر په دې خپو باندې نکریزې وتکي وایي دا د بابا نکریزې او دا تاسو او ما غوندې سنډاګان ورسره وي خفه نه شئ یو سړی لمونځ نه کولو ښځې په زور راواستلو جومات کې مچۍ وچېچلو نو چې کور ته لاړو ښځې پسې کوتک راواغستو چې ما تا ته ویلي چې دا جومات په ما راست نه دی او دا مونځ تندی مې ورته ایښی نه و چې مچۍ وخورم عزیزانو عرض مې دا و چې دا مونځونه وغیره زمونږ چې دي دا په مونږ راست نه دي ځکه د دې هغه بنیاد چې دی هغه مونږ پېژندلی نه دی یو سړی و تاشې کولو کرتېږئ مه نظر لري چې ورکېږي ورک شئ په سترګو مې بد لګي د ده بیړي غر ته شه چې دا جلسه یې کړې تاش کوي چې تاش کوي نو غواګانې پردي پټي ته ور روانې شوې نو دې تاش داسې کوي او یا خدای راوړه یا خدای راوړه یا خدای راوړه یا خدای راوړه یو خان نوکر لګلې دی کلی ته سکار پسې نوکر یې واپس را منډي خان ورته لا کار دی او ویلې نه ویلې ولې ویل دا کلی خدا سے ظالمان خلکو چې په خدای غواګانې سرولې ویل ما وی چې خدای خبر چې په ما به څه کوي راشه تخته نو موږ وایو چې یا خدای امریکا تباه کړي یا خدای امریکنیان موږ ممبران کوو یا که نه کوو امریکنیانو له ووټ ورکوو امریکنیانو له حکومت ورکوو کوو یا که نه کوو مونږ به خدای پاک چې مونږ په اوس ته ماته وایه په ایمان چې زه د سړي په ځای خر راولم او لور ورته نکاح کوم دا ګناه د خر ده که زما ده نو موږ چې خپل نکاح خر سره په خپله وتړو نو د خر کار څه دی لتې وال نو بیا جاړئ ولې تا سره د اسلام غم نشته د اسلام ته سینماګانې په دې سینماګانو کې به سپي ګرځي که زمونږ نوجوان طبقه غیرت وکړي او د سړي زامن شي چې نظم سینماله په دې سینماګانو کې به سپي غول کوي که نه به کوي دا بیلیټ چې دی بیلیټ نن سبا هر یو د سور بچی چې راپاسي د بیلیټ دکان وباسي ټیک ده دې بیلیټونو باندې به دا د بیلیټ ډنډې به د بیلیټ مالکان په ځان ومنډي خو که د قوم بچي اتفاق وکړي چې نه ورځو ویډیو ګیم سړک ته به خلک راوغورځوي که د قوم بچي ووایي چې موږ نه ورځو میوزیک سنټر یې راشئ ټول د سوټمارې زامن
چې میندې د ورځې سوټې تپي پردی جامې وینځي دا هغه د پلښتې اولاد دا د سور بچو دا د سړي زامن نه دي دا د سوټمارې زامن مازدیګر زه ګورم په بالا ماڼۍ کې یو وي سی آر په اوږه کړی او یو ټلویزیون په اوږه کړی چې ما ته وګوري داسې غوندې چل وکړي او منډه وایي او تېرېږي ټوله شپه مورې پردی سو وایي د مورې توره شړی لنګ او د لور کاسیر یې څومره درنګ دی دا د سوټمارې زامن ټوله شپه دا ګوري که دا د سوټمارې زامن قصد وکړي چې زمونږ مور څه کوي او دا مونږ څه کوو دا میوزک سنټرې به ټولې تباه شي که نه به شي اخر څه د سړي زامن خو تاسو هم شئ که حکومت خو داسې خدای راستي که راولئ چې درته اسلام راولي او دین راولي او مذهب خو سوچ هم مه کوئ بس یو ټکي اخري واورئ یو عاشق ته چا وایي چې بېقراره یې ډېر یو چې ډېر بېقراره یې ورته یې وایي زړګي له ډاډ ورکه په خپله مدام به څوک ډاډه کوي ویشتلي زړونه زړګي له ډاډ ټول وایي تاسو ټول وایي خوله خو زه خوار شي زړګي له ډاډ ورکه په خپله مدام به څوک ډاډه کوي ویشتلي زړونه نو دا خپل ځان په خپله ټیک کوي نه خدای راستي که حکومت ټیک کوي نه خدای راستي که مونږ ټیک کوو مونږ ځان له درته داسې په تاپ کې ناست یو چې کله به درکې غټ سنډا غځي مونږ هم درته په سړو کې تاسو وایئ چې تا پلار مړ شي او ماړه راشي او ستا څومره کفن لګي زه څه وایم 40 غزه اوس ما نه تپوس وکړه راته ملا تللی نو 8 ورځې تقریر وکړو په 8مه ورځ پکې یو بوډا غوندې وجړل چې وی جړل نو د ملاړه کې خیال وکړو چې والله سر پې وشو دا د سپینګیري چې اثر وشو دام ډېره ده چې تقریر یې بس کړه بوډا راوغوښتو چې ماما کومې خبرې در باندې اثر کړی و چې ودې جړل هغه ورته وایي چې ملا صاحب پوښتنې ما کا پوښتنې ما کا وایي چې نه ما خو مسلې ډېرې وکړې که نه په تا کومې مسلې اثر وکړې وایي چې وشوه زړه مې چاود دی ما مې زړګی لټاوه ما مې زړګی لټاوه وایي چې نه ما خو ډېرې مسلې وکړې په تا کومې مسلې اثر وکړو وایي چې ملا صاحب مسالو خلا که پوه یم ما یو ورغومی و ورغومی ورغومی پېژنئ چیلې د چیلای بچي ته ورغومی وایي افریدایي ژبه ما یو ورغومی و ډېره پسته ګیره وه غریب مړ شوی ده تو چې دا مسالې کړې ما دې ته وکاته نو دا پسته ګیره ده چې خوڅاوله نو ماله مې ورغومی را یاد شه نو ملا صاحب په مسالو نه پوهېږم کما کلیم ژاړو مې په ورغومې پسې کړېدو نو ملا صاحب په مسالو نه پوهېږم کما کلیم ژاړو مې په ورغومې پسې کړېدو نو اوس د داسې ملا ذموار نه یم لکه تیرات یو ملا له قاضي صاحب خیال وکړو چې که دا خو عالم خو دی خو که د ده چرچه د علم وشوه بیا زما معتبري ختمېږي چې وایي کوه ملا صاحب باس به کو کپړ مې کړې تختې به خو کپړ دې کړم تخته ملا خیال کړی چې ما منطق او ریاضي او حکمت او فلسفه او قرآن او حدیث او فقه او اصول دا ټول ویلي دي دی به په څه کې ما سره باس کړي ویل قاضي صاحب را میدان ته شه چې را میدان ته شوی دی چې داسې لویه کرښه یې اچولې ده او پرې د پاسه دا څه شی دی ملا ګوري چې خدای دا خوا د ریاضي څه قرم نه ده څه د هغه استرلاب کرښې مرخیم نه دي وویه زر او تاسو غوندې ورته ناست دي قاضي صاحب خو کې چاړه ده وویه او چې یاره قاضي صاحب په دې خو نه پوهېږي ومکه پیاڅه و صوبه نه پېژني راستره داسې پیاڅه ده وایي پسه پې صوبه دي
تاسو ورته څه چې وای مېلا ستراکا دا څنګه ملوي چې 15 کې د سبق ویل د 500 نه پیژنې نو دیخوا وګورئ قاضي صاحب ته وی چې دریم سوال مو کوي چې خلاصې کیږي داسې کرخې چولي کګې وګې لکه انګریزي چې لیکلی شي ولیا داسې شي دا نو اردو ده نه عربي ده وی قاضي صاحب الله که په دې په میله دې ښکاره شي غوڅکي متیاز یې نه پېژنې غوڅکای چې متیاز یې کي داسې کګې وګې ویل قاضي صاحب دریم مو وایه چې بس زه تښتم وی چې دریم سوال دا دی چې ټاپ ټیپ ټوپ ووي زر وویه هغه والله که په دې هم پوهېږم چې میله دې ښکاره شي غوڅکي سوټه نه پېژنې اول چې راولوېږي ټاپ بیا ټیپ بیا ټوپ دا زمونږ ملک دی ما نیکه ماښام مونځ کې امام پسې زه ورسره ناست وم او دی هم ناست و امام چې 3 رکعته پوره شو 4م ته پاڅېد نو دی ورپسې رستو نه اواز کوي چې پورا دي مونځ شو سلام وګرځېدو ما مې نیکه ته وویل چې دا تا خو مونځ مات شه وایي چې مونځ دې د مات شه که ما مات شه ما دې په مونځ کې دې خبرې وکړې وایي چې په داسې دروس پسې مونځ نه کېږي خبرې مې وکړه 3 کړي وو 4م لا پورته شه ما له ویل چې مونځ دې مات شه که ډېر سر مې ورسره خو کړه مونځ یې بیا ونه کړ تاسو خیال راغی یا چرته زه په مانځه کې لیدلی یم چې ما دا ګوته اوچته کړه اشهدو په دې پوهېږئ چې دا مې اوچته کړه کور ته راغی مور ته مې وایي چې کور دې وران شه بیړي دې غرقه شوه زوی دې خراب شه مال ولې وایي چې په مانځه کې جانډې جوړوي و دا جانډې بابا صاحب معنی کړي دي نو ما ورته وویل چې دا دین د خدای او د رسول دی که دا د بابا صاحب لکه یو ملا تقریر کولو چې د مړو په شپه سو کلوا پخا کې د ثواب دی پیر پوخ کې دا ثواب دی پلانې پوخ چرک کچا لول کو نو نیغ به جنت ته د ملا ښځې اورېدلي دي هغې خیال کړی دی چې زه ولې جنت ته نه ځم چرګ یې حلال کړی چا ملا کور ته تللی دی ویل چې دا چرګ کوم ځای و ویل خو تا هلته مانځه کې ویل چې چرګ چا حلال کو نیغ به جنت ته ځي نو ما هم دا چرګ راونیو چې زه جنت ته لاړ شم ستا ویلې خدای کور وران که دا خو زه خلکو ته ویم ځان له خو نه ویم ولې دې چرګ 100 روپو چرګ دی حلال زه مړ یم ویل سړیه په آرام کښېنه مسله دې کړې وه ویل مړ یم خلق راغله مړ دی ملا مړ دی ملا مړ دی ملا مړ دی مړه ویلم بولو په کپنې کو ښځې ورته ویل پاسه بیخ فیوزه خښولو له دې وړي ویل زه مړ یم چرګ دې ولې حلال کړې مړ یم مړه وی جنازه دې روانه یې مړه وړی دی ګیرې ده چې لحد کې ورکوز کړی دی ښځې ویل ودرېږئ ما له یې څه وصیت کړی ورکوزه شوې ده ویل خښتې در پسې لګئ بیخ فیوزه بندی دی ویل مړ یم مړ چرګ ویل ښه ودرېږه نو پاس چې راټوپ کړی دی आवाज یې کړی دی ویل خلکه واورئ ملا مړ شو او راځئ مال تعالی دی راځئ مړی کپن په سر نیغ د لحد نه راټوپ کو ویل د چا پلار خو به تعالی کي نو یو وروره هغه کار دی چې مونږ چرګ پسې مړه شو دا دعا کوه چې خدایه تاڼې ته کچرو ته اسپتال ته مې ضرورت مه پېښه دا دعا هر ځای ته چې ورشې شرمخان پکې ناست ټیټي دي خوري دي فناکۍ دي
دا کم چې لږ ښه دی دا د ګیدړ رونه دي ګیدړ د دوبي په نیل کې وغورځېد تک شین شو چې ځان ته یې کتلي چې بیړه یې ورکشه اوس خو زه شین شو ګیدړان به مې خپل ځان سره نه پرېږدي او کوم به څه په لاره روان دی کارغه په مخه ورغلی ویل ماما په خیر خیر شه ویل بس خوریا ډېرې بدې چارې مې وکړې اوس مې لباس بدل کو حج ته روان که خیال وکړئ دوی چې د دې خپل عادت نه پرېږدي بیا ګیره پرېږدي چې ګیره دې سپینه شي او پرېږدي نو په بم ولګي نو اوس یې که پرېږدو نو په تا څه کارغه ورته وایي چې ماما چې ته دومره ښه شوې ته خو کارغان خورې زم حج وی راځه خورئیه چې مخکې تللی دی چرګ په مخه ورغلی ماما په خیر جوړ تکړه دا ولې ویل خورئیه ډېرې بدې چارې مې وکړې اوس مې لباس بدل کو حج ته روان ویل ماما زم در سره ځم په لاره ګیدړ مخکې او چرګ او کارغه ورپسې شپه پې راغلی ده یو سوري ته ننوتي دي چې څه شیمونه خوري په دې کې به شپه تېره کړو نو سهار به بیا شي چې ننوتي دي نو ګیدړ وایي چې ما خورئ نو زه خو به اوده شم او تاسو لمبر په لمبر څوکۍ کوئ چې سکران شي وایي ډېره ښه کارغه اول څوکۍ به زه وکړم چرګ اوده شوی دی کارغه ته یې ویل چې خورئیه راشه که نه په دې پنجو زما په دې خپو م زور کوه خبرې به کوو شپه به تېرېږي چا ورته رانږدې شوی دی ورته یې خورئیه یو تپوس در نه کومه خو که جواب دې را نه کړو نو مرګ دې ځای دی ویل ماما وایه وی دا توروالی په تاسو کې د کوم سن نه را روان دی هغه وی ماما والله که زه خبرې خو خدای داسې پیدا کړي ویل بس جواب دې را نه کړو خلاف خوله یې ورچولې خوړې چې څه ساعت تېر دی چرګ یې را پاڅولی چې خورئیه پاسه ستا د څوکۍ نمبر دی وی ډېره ښه ده دا کارغه څه شو داسې بار وستلی دی چې چرګ را نږدې شو چې خورئیه زما په دې خپو م داسې په دې پنجو زور کوه خبرې اترې به کوو شپه به تېرو خو یو تپوس در نه کوم که دې حل ونه وي نو مرګ دې ځای دی وی ماما څه تپوس بس غړپ کړي دي هغه یې خوړی د خلقو مزاج زه تاسو ته ښیم په یو ځای کې لرګی ښخ کړو داسې او نامه یې پې کېښوه ډانګ بابا ډانګ بابا ډانګ بابا ډانګ بابا ډانګ بابا اوس خلک دا تپوس نه کوي چې هلکه دا ډانګ ورته ولې وایي تپوس نشته خو ډانګ بابا ډانګ بابا ډانګ بابا ښځې د سړو نه مخکې او سړي د ښځو نه مخکې هر مراد پې حاصلېږي او ډانګ بابا ډانګ بابا مړه څوک غلافونه راوړه څوک پې دیګونه پخوه ډانګ بابا چې ډانګ بابا تاسو دې ځانونه ته وګورئ قسم په خدای چې د دې خلکو حال زه وګورم زما هغه اصلي زیارتونو متعلق هم شک پیدا شي چې دوی چېرته غلط داسې را مشهور شوي نه دلته یو دوه ډمان چا مړه کړي دوپړو باجو سره ډمې سره تلي چې هلته یې مړه که صاحبه جوړه شهیدان زما د ترور لور د درې نه راله وې بچي مې نه کېږي جوړه شهیدانو ته راغلې دا تلي صاحبه ډانګ بابا چې دا دنیا پې راماته شوه هغه سړي خوب مې ولید چې خلکو نه ډېر تنګ یم او دې ځای نه مې وباسئ بل چېرته مې یوسئ خلکو یې راوي که نه ټوله دنیا راله چې مونږ یې وګورو چې دا څنګه به وي خو چې راوي نیسي دغسې لرګی په قبر کې پروت ویې ویل دا ډانګ بابا یې ورته ځکه وی دا مې ستاسو ایمان درته ښوده کوره مران شه خدای نه پېژنئ رسول نه پېژنئ که الله الله درته څوک ووایي ورمنډه کوئ نه خو د ډانګ بابا نوم هم اورېدلی دی چې ښځې او نر ورته راخلاص دا هغه یو ورځې دا زمونږ د پېښور یو ډېر لوی مالدار سړی دی وزیر شوی هم څه ورځو کې دی راغلی او د جلسو پروګرامونه هم جوړول چې پروګرام هم جوړولو نو هغه غرمه وه زه مدرسې نه رالم مال چې بھائی میں روٹی کھا کے تو گل کرسی نو ما ته وایي چې اسی بھی کھانے آنا ما لاو نو مونږ خو اپرېدي یو زمونږ ښځې اپرېدی دي نو زمونږ روټۍ دومره دومره وي د طبخي سکړکو ورسره زمونږ د وطن د پیشکري ساګو وطني طرز باندې پوخو خوټ کېدلی او پې د پاسه سور مرچکۍ اسې دوړېدلی او د لرګي کاسه وه
बागे की में वाला चराऊ उसको बैठक तो नो मैं तो एक ही माले रोटी है ना मैं तो रोटी है कि गड्डी दे पई है ना माल जालम है रोटी है ते साग वेले प्लेट अकासा वादा लड़की माल ए ओ प्लेट है जिस तेरा नाना जी खांदा हुंदा है ए ओ प्लेट वेला तू खा ले मौलाना साहब ते वत सी गला कर माल खुदा दी कसम के रोटी खासो तो ता तोड़े नाल मिल जलसे ते जासा नहीं तनी जाना ए खास आ शुक्र करा दगा कवा माराई के खला दगा चल कवा दगा और सरे हो न बजाजियान सदर वा गम वा भाई यार मैं मरना माल मुर्दार भी होने ते खास दा चलो गयो खान और नौकर ना नौकर देर तंगो द खान चेडर तंगो ने दे नौकरी ख्याल को जे नौकरी खो प्रेदम दे खान सरा खो चले कपल अमल खो और सरा को खान पर कमरा के दन नास्ते दे गरीबियो घट को तक पैदा और वरन न तो दरवाजे बंद करे और पदे खान राके चराके खुनो द्रज हमेशा दा वहल तकुल गरीबान खकोलिश दादा पर शकाल चिंदा खान लासम निशिया चोले नो चखवाल चखला शो मंडा का ताने तरा पोटे होकर चखपल नौकर वाला पुलिस रा गए नौकर यूनी वो केस पर रजिस्टर शो अदालत ते पेश कर अदालत का नौकर तय हुई चितावले दा खान वाले दे अगवेल कई इजाजत तीनों अदालत आलिया के अर्ज को वेलो का वेल तो दुनिया पर तारीख के खाई चे नौकर पासे दले यो खाने वाले दा चरता शुवी दी वेले ना नवेल तो दुमरा बेअदब है चे मा दद नमक खोड़ ले दे मा दे वहलो जालिम दे वे मुआलम जा और अपोटिम पमाओ अदालत दिमागों की कुदरत रावस्ता इदा फरिश्तिया खान तो वही जरूर वाड़ा दे नौकर न माफी की मुर्दारों में अगर तेजीजे वाले वे लोगों माफी की उसने जहन्नम तलेगम नवा खान वर निर्देशा नौकर तो वही कि बाबूजी माफी तो मैं मांगता हूं लेकिन वो अंदर की बात या तुम जानते हो और या मैं जानता माफी दर नवालम हुआ कोटा के खबर होता हूँ माता पता दा जालिम औदिम आलम सर और माफी दर नजवा देखो गो रही दा वो अंदर की बात है ये भी जानते हैं और हम भी जानते खदे नजराते जिन्हें टेलीफोनों को पढ़ दुकान के नाश्ते मौलाना बिजलीगर साहब हैं माजी बोल रहा हूँ आप हैं माला वो आप औरतों के पीछे लगे रहते हैं मैं ऐसी लड़की नहीं हूं कि मेरे पीछे भी आप बात करेंगे माला कौन लड़की है मैं बदमाश हूं और मैं जिन्नात में से ताल्लुक रखती हूँ माल मैं देव में से ताल्लुक रखती हूँ तुम जरा सामने आ जाओ ना तुम जरा सामने आ जाओ तुम जिन्नात परी हो और मैं देव पता लग जाएगा सर दादा खजवाल खजलम के पकोड़ के टेलीफोन न लगोली दा तमाशे पे के शोर दी खजला च पकोर के टेलीफोन जिना कोल लगोली दा पकोर के बेरो खल को टीवी खदे इज्जत तिलावत और او زته خخشي زونه ګور او دا دړدړای دي پکې سګوري چې بارو دي دا دړدړای دي سګوري پی سی آر راځي په سی آر خشه تا خدای هلاک کچه هلاک په سی آر کې او خشي زونه په ټي وي کې او خشي زونه نو د ډن قوم مبلغین دمان شو اچھا په خواب تقریر نیکانو بزرگانو پاک و خلق تب خلق وگی خو اس د جمعه پشپا بخلق تبارک اللذی تا وگی خو سورت یاسین تب وگی خو پا جماعتونو کے با تقریر کے دا غیتا بناستو اس د وی سی آر پروگرامی د جمعه پشپا آغیتا ناستی
نو د ډم قوم مبلغین هم دمان سهار چې تاسو راپاسئ یاره بېګا دې ولیده ملنګي پکې لا څه اوس خدای خبر چې ملنګی څوک دی ملنګی دی او چې کلنګی دی او ملنګی دی ښه په دې کې بل څه پکې پهلواني ده که څه شی دی پکې بل څه شی دی پکې چې اخبار کین دی که داسې ته خو یې ګورې که نه اخبار کین دی ملوک دی که څه شی دی ټوله ورځ دا قوم لګیایي د ټي وي د ډمانو صفتونه کوي که نه په ایمان یې وایي ولو د بجلیګر ملا بیړه تباشه چې دې قوم ته لګیا دی د بجلیګر ملا اومه پیړی چې د قبر نه راپاسي والله که دا وخت چې اوبو وړی دی والله که یې راټینګي دا به تاسو له ناصر خان اسلامي کیسټ هاوس بیرون کچهری ګیټ اشرف روډ سرای فقیر خان پېښور ښار کې د ناصر خان فرار ساعت ملاویږي شیطان یو ځل ځان د هلکانو ته خر کړی چې ځان یې پې خر کړی نو د هلکان پې سورېده چې سورېده پې ځای نه د نور هلکان ووي چې هلکه داسې چلو کوي چې دا د خشنو په ځای کې یو باڼه سور ومنډئ چې څه هلکان په هغې سواره شو چې دا چل یې ورسره وکړه شیطان بیا ځان شیطان کوي دا زما نه هم زیات دي او شیطان په چوټۍ دی هغه غریب چېرته پروت دی آرام پروت دی دومره اولاد یې مونږ پیدا کړي یو د ملا په شکل کې پیدا کړي یو د پیر په شکل کې پیدا کړي یو د میا په شکل کې پیدا کړي یو د شیخ په شکل کې پیدا کړي یو د حکومت په شکل کې پیدا کړي یو دومره اولاد یې پیدا کړي یو چې هغې غریب ته ضرورت هم نشته شیطان ویلي موسی علیه السلام ته چې صاحب ورانه خلق کوي او نامه زما بدنامي چې دا شیطانت شیطان کړی موسی علیه السلام ورته ووایي چې ته یو ورځ راشه ټوله ورځ به ما سره تېرې بار به نه وځې ګورو چې څوک جګړه کوي که نه کوي ویل ډېر شیطان د سهار نه راغی مازدیګر شو څه د فساد اطلاع رانله لکه دوی خبرونو کې وایي چې آج کراچی میں خیریت تھی اور کوئی ناخوشگوار واقعے کی خبر نہیں آئی التپینزل لسمڑی نو مازدیګر چې شو شیطان خیالو کو چې بیړه اگر کې دا خود سرانل او دا خو رښتیا زغر کېږي وی راځي کله چې داسې بار چکر وو بار راووته داسې د لاوري صاحب په مټیایي تیر شو چې تیر شو نو موسی علیه السلام مخکې او شیطان ورپسې ویل ما نه به نه جدا کېږي چې چېرته څوک ورانه ونه کړي هغه د حلوا ګوته ګنده کړه داسې په دیوال یې را چې رایخ کا دې ته مخکې تیر شو په هغې حلوا مچان کېناست مچانو له چرمخکی راغله چرمخکی چې راغله دلته یو ګاک راغلی و هغه سره صاحب یو سپی و او د دکاندار پیشو ساتلی و هغې په چرمخکی ورټوپ کړو او د ګاک سپي په پیشو ورټوپ کړو چې پیشو یې زخمي کړه دکاندار ورته بیړه دې په حلوا اخیستو غرکه شه زما پیشو یې مړه کړه ستا سپي دکاندار او سړی لاندې وته شیطان وایي موسی علیه السلام ته وایي دې کتل زه تا سره ولاړ یم او دوی په جنګ شو نامه زما بدنامه موسی علیه السلام حیران شو چې یا الله دا ولې فوراً جبریل راغی وی دې شیطان ته ووایه چې د دې فساد بنیاد چا ایښی و خبیثه که تا ګوتې د حلوا په دیوال نه وی راښکلی نو دا ګاک او دکاندار به ولې جنګېده د فساد جړ حکومت دی د پاکستان جړ قانون یې وګوره قانون وګوره شرمېدلو په دغه کچرو په دغه قانون د لاډ میکالې قانون د ستا په ملک کې ته خدای تباه او برباد کا ته په دې ملک کې د اسلام نامه څنګه ته عمرې ته ولې ځې ته کعبې ته ولې ځې ته د رسول الله روضې ته ولې ځې شرمېدل یا
لس کاله کې د لاډمي کالې جوړ کړی قانون ستا په تاڼو کې پروت دی ستا په کچرو کې پروت دی ستا په عدالتونو کې پروت دی قرآن غوندي کتاب په جوماتونو کې مګې پې ګرځي قرآن غوندي کتاب سره کمې لوبې ستا په ملک کې کېږي شرمېدل یا ته د اسلام نوم وجه لکه مولانا تانوي لیکلي و یو سړي زوی مړ شو چې زوی مړ شو نو کوټه کې داسې راواغستو په بوتخانه یې ورمنډه کړه او په بوتانو یې راکېښوې چې تاسو څنګه زما خدایان یې چې زما زوی مړ کړو یو بل بېوقوف ولاړو هغه کې خیال کړی دی چې هلکه دا ټول خو یې مړه کړه دا یو خدای پاتې دی که دا یم رانه مړ کړو زه به بې خدایه پاتې شم نو ورمنډه کړې د هغه بوتې په اوږه کړې ده او منډې کړي ده ورپسې منډې کړي چې ورګه دا یو دی رانه بچ ولې کو هسې نه چې زما زوی ده وجلی سړی مخکې دی ورپسې په یو کلي ته ننوت د کلي خلق راووته ورته یې ویل چې هلکه دا تا پسې خو کوتک په لاس سړی را روان دی ښه دی چې خدای ته خلاص کړې ورته یې ویل جي دنه زه خدای نه یم خلاص کړی خدای ما د دنه را خلاص کړو ده وجلو نو ما ته خدای را خلاص کړو دا اوس عقل و دا بجلی فیل کېدو سره تا ته دغه لګېدلي دي جنریټر اټومیټک لویه بجلی فیل شي اټومیټک جنریټر چالو شي صاحب خبر هم نه چې ګینې بجلی فیل شوی هغه د بادشاه ښځې دي صاحبه بادشاه ښځو ته چا وویل خلک د لوږې مړه شو ویل دا دوکانونه لږ ډک دي د دې وریجو غوړونه دا دي خوري که نه هغې ته دا پته نه وه چې ګینې دوکان کې په پیسو وریجې میلاوي ځکه د بادشاه ښځو څه خبره وه بادشاه ښځې ته دا پته لګي چې په پیسو هم څه شی میلاوي اوس خو د بادشاه ښځه څه کې خدای په راستۍ کې زمونږ ښځو ته هم پته لګي چې په پیسو څه شی میلاوېږي ځکه چې مفت راځي اوس خو مفت چکرې شروع دي او د دې خلکو ښځو ته هم پته نشته چې په پیسو هم څه شی میلاوېږي هر شی مفت او بیا خبره ده چې دا شرمېدلي پې پوهېږي نه کابل نه یو سړی تلی هندوستان ته یو حلوایي دکان ته ورغی د حلوا کړهی ډک پروت نو دې سړي وویل چې دا سړی جوړ روم دی دا دکاندار دومره حلوا پرته ده او دی خوري نه ورته ناست دی نو ده لاس ور وړی دی چې نوړی راغستی په خوله یې منډی چې هندو پې خلاص شوی ده هغه پې راټوپ کړي دي چې ځکه چې د هندوانو کې دا رواج دی چې د مسلمان لاس به څه شي ته لګېدو ته نه پرېښو دا د هندوانو مزاج و ځکه کرکه به یې مونږ نه کوله و ارامي غوندې قوم وهلی دی او پولیس ته یې ویلي دي چې د حلوا ټول کرهی پلید کو لاس یې ور وو پولیس نیولی دی او مړه په خر یې سور کړی دی او مخ یې والا تور کړی دی او ماشومان یې ورپسې کړي او ټیم یې ور کړی دی او ټنګېده او دی په خر سور روان کړی څه موده پس چې وطن ته راغی که وطنانو ته تپوس وکړو چې به هندوستان رفته بودی وی چې بلې صاحب او تلی ومه وی چې چطور وطن بود هندوستان نو دی ورته وی چې بسیار خوب وطن بود بسیار هندوستان ډېر ښه ملک برای چی؟ وی خوردن حلوا در اونجا مفت حلوا پکی مفت ملاوی لکه دی بیوقوف تا خوردن حلوا در اونجا مفت سواری بخر مفت و فوج و تماشاها مفت فوج بم در پسی او تماشے بینڈ بازی بغگیگی دا ہر سال تا مفت ہندوستان دسی خمل کرے اس کلغو نے عقل لرائی ما دے خبری تو گو رہی چالوائی اخوڑا دا سچ ورطا ملو سزاوا لیکن دی بے وقوف تینا عیش جوڑ کر او دی حکومت سره چې سکیگی دا دوی تا سزا دا په کراچۍ کې 150 خلک ژوندي اور کې سوځېدل دا د دوی پوزه پرې کېدل دي بله خبره ده چې دوی پې شرمېږي نه معلومات تاته یو کیسه نه وه کړې چې په تیرا کې یو هلک و
او مور ته به ویل چې ادې موله واده وکړه ادې موله واده وکړه که نیویز نن دی ادې موله واده وکړه که نیویز نن دی مور ډېره تنګه کړه هغې وله واده وکړو چې واده وکړه